औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नन به موږ د IBS هغه مریضانو باندې خبرې کوو چې چاته کانسټیپیشن دی یا چاله چې قبض جوړیږي. ما تاسو ویلو چې د IBS چې د درې غټ علامات دي، یو چې دی هغه ګیس دی یا بلوټینګ ورته وایو، دویم چې دی هغه ته موږ کانسټیپیشن یا قبض وایو، او دریم چې دی هغه ته ډایریا یا موږ دستونه وایو. قبض چې دی ټیکنیکلی هغه مریض ته قبض دی چې یا خود هغه ته د واشروم ته تلو حاجت ناراضي، چرته هفته کې یو ځل راځي، لس ورځو کې یو ځل راځي، یا چرته هفته کې دوه ځله راځي، یا هغه ته حاجت روزانه راځي خو هغه ډک بار کلاو کیږي نه، هغه لږ ټایم زیات اخلي، هغه په زورونه ډیر زیات کوي، یا دا هم دی چې هغه ورځې درې څلور ځلې ځي خو مکمل داغه کلمه نه خالی کیږي. نو دا ټول چې کوم کنډیشنز دي دې ته موږ کانسټیپیشن وایو ټیکنیکلی، او دې ته موږ CIBS وایو. نن په ویډیو کې به ګورو چې دا کانسټیپیشن یا CIBS چې کوم مریضان دي هغه ته په خوراک کې څه تبدیلی پکار دي چې هغه دا کانسټیپیشن ریلیو شي. څنګه چې ما تاسو ته وایي چې نن موږ د IBS هغه مریضانو خبره کوو چې چې کانسټیپیشن وي. ما دا مخکې تاسو ته وایي چې IBS ته وایي IBS د کولمو بیماری ده، او په دې کې چې د درې غټ علامات وي، یو د خېټه درد کېدل او د خېټه پړسېدل، دویم هغه ته قبض کانسټیپیشن، او دریم پکې ډایریا. نن چې دی موږ د کانسټیپیشن متعلق به خبرې کوو چې هغه مریضان چې کانسټیپیشن وي هغه کې په خوراک کې څه تبدیلی پکار ده، کوم څیزونه پکار دي چې هغه بالکل نه خوري، کوم څیزونه داسې دي چې هغه بخوري خو لږ کم بخوري، او کوم داسې څیزونه دي چې هغه د لږ زیات خوري نو هغه قبض مسله به حل کیږي. چې کوم څیزونه په هغه منې دي هغه کې چې دی یو خو د چپس شامل دي، د پوټیټو چپس دی یا عام زموږ کورونو کې جوړیږي، بازار کې ملاويږي، نو پوټیټو چپس دوی د پاره ټیک نه دي، نو دینه دی داسې مریضان پرهیز کوي. زم چې د څومره چې فاست فود دی، برګری دي، شوارمیز دي، یا هغه چې کوم دی پیزاز دي، د دینه هم پرهیز پکار دی، چپس نه هم پرهیز پکار دی، ځکه چې د سر هم قبض سیوا کیږي. دین نه علاوه چې کوم خوراک په ډبو کې بند ملاويږي، په مارکیټ کې ډبو کې یا په نو ډبو کې بند ملاويږي، پروسسډ فود هغه نه هم پرهیز پکار دی، ځکه دا کسان د دین هم قبض هغه مسله سیوا کیږي. کوم څیزونه داسې دي چې هغه کم خوري، نو دې کې چې د غوښه چې دا دوی خوړی شي، خو روزانه غوښه خوړل، ډیر زیات مقدار کې غوښه خوړل، دا هم چې د قبض سیوا کوي. داسې مریضان ته پکار دی چې د دې غوښې استعمال کم کوي، چرته هفته کې یو ځل یا دوه ځلې کوي، او بیا هم چې کله خوري نو کم مقدار پکار دی، نو چې څوک غوښې مقدار کم کړي نو هغه سره هم چې دی قبض کافی حل کېدی شي. اوس په داغي سيزونو ذکر وکړو چې د کوم استعمال سره قبض ماتيږي یا قبض تکلیف ختميږي. ټول ضروري خدا دا چې د اوبو استعمال موږ دا کتلې دا چې موږ ته پوسو کو دا چې کوم مریضان دي چې قبض وي هغه د اوبو ډیر کم استعمال کوي. نو موږ د دې ټولو ته وایي چې تاسو روزانه کم از کم اتونه واخله 12 ګلاس اوبه روزانه سکه، چې تاسو څومره ضرورت دي دومره وبسکه، نو تاسو کولمه کې به په نظام کې به اوبو مقدار موجود وي او قبض به نه جوړيږي. نو د اوبو استعمال خو بالکل لازمی شرط دی هغه ټول مریضان ته چې څوک چاته قبض جوړيږي او چاته کانسټیپیشن IBS وي. دویم چې دی اسفغول چلکا، اسفغول حسک، دا زبردست شی دی او دا هم پکار دی چې دا کسان استعمالي، دا نیچرل سورس اف فایبر دی. نو دی کې عموما په دې خوراک کې فایبر کم وي، نو چې فایبر پکې پوره شي بیا د دې قبض ختم شي، نو دا یو د خپل د فایبر سورس دی او دا استعمال پکار دی. د نه علاوه چې کوم ډوډۍ خوري هغه دا سرو اوړونه، د سپینو اوړي چې دي دا مخره سرو اوړه خوري چې هغه کې کومه چلکا او سره انل شي وي، نو هغه نه هم چې دی قبض ماتيږي. دا سه اوټ بران دی یا اوټ میل دی، د دې نه هم چې دی قبض ماتيږي. تخم ملنګا دا یو ډېر خصوص دی، خپل بیج د عام ملاويږي زموږ مارکیټ کې، نو دا هم چې دی اګه چا باندې سغول بد راځي د تخم ملنګ ور سره استعمالول شي، کني تخم ملنګ یې سغول دواړي وزې استعمالول شي، یا سره یو بل دی السی سیډز دی دا استعمالول شي، نو دې سره هم چې دی قبض مسله ختميږي. او دا پکار دی چې موږ لږ دا داسې مریضان زیات استعمالي. د نه علاوه بینز، پیز، دالونه د ټولو کې چې دی فایبر خه مقدار موجود دی، نو دې سره هم قبض ماتيږي او قبض نه جوړيږي. او سره چې کوم سبزیان دي، ساګ دي یا نور شین سبزی دي، هغه استعمال هم زیات پکار دی. عربي یا کچالان د دې استعمال زیات پکار دی، د سره هم چې دی قبض ماتيږي. دا سې جړ کانسی یا چکوري روټس هغه سره هم قبض ماتيږي. موله دې سره هم قبض ماتيږي. دا یو د خپل سورس دی فایبر والو، نو دا مریضان قدم استعمال کوي، نه دې سره هم د دې قبض ماتي دي شي. دا سې
ارټیچوک چې د سره داسې رباب یا د شکرګندی سویټ پټیټوز دا ټول چې کوم دي دا د فایبرز ډېر خپل سورس دی او د سره قبض ماتې دي شي او دا پکار دی چې دا کسان استعمال کی انځیر دا بهترین فروټ دی د سره قبض ماتېږي نو دا پکار دی چې وقت فوقتن د دې استعمالم یو روټین کې داسې کسان کوي د نه علاوه د خشک آلو بخارا چې کله د درې یا سلور پیسز تاسو وو کې نرم کې او بیا اخرى نو د سره چې د تاسو قبض ډیر زبردست چې هغه ماتېږي او نو دا هر یو مریضان ته وګوري چې زماته کوم څه پکار دی کوم څه سر زما قبض ماتېږي نو هغه د روټین کې استعمالي دا چې د په فروټ کې چې د سیوان شو یا ناشپاته شوي یا کیوي شو دا بهترین فروټ ته او د سره هم چې د قبض ماتېږي دا چې کله یو بل فروټ ته چې د سره هم او زموږ عام ملاويږي زموږ ارزانه میوه دا نو د سره هم چې د قبض ماتېږي او دا روټین کې پکار دی چې دا کسان دا استعمالي دا چې د سټرس فروټ څومره دي د سره هم قبض ماتېږي او پکار دی چې دا مریضان استعمالي ناظرین ما په دې ویډیو کې نن تاسو سره چې موږ کوم عام خوراک زموږ مارکیټ کې زموږ روزانه خوراک چې کوم سيزونه دي هغه کې ما تاسو ته وی چې کوم سيزونه پکار دي چې دا کانسټیپیشن ول مریضان هغه نه خوري کوم سيزونه پکار دي چې هغه زیات استعمالي او وخت متعلق ما خبر وکړه چې دا پکار دي چې ډیر زیات وخت د ډیر مقدار کې نه استعماليږي ځکه کله مقدار زیات استعماليږي نو دا سه مریضانو ته قبض جوړيږي او دا سه مریضان چې دی هغه بیا قبض د لاسن نور مسلې ته جوړيږي نو امید دی چې د دې ویډیو سره به تاسو ته دا اندازه شوي چې خوراک کې څه تبدیلی پکار ده چې تاسو د قبض مسله یا د کانسټیپیشن مسله حل شي راتلونکي ویډیو کې به د آی بی اس دریم چې کوم کمپوننت دی ډایریا په هغه به خبرې کوو او په دې باندې به زموږ د آی بی اس درې ویډیو سلسله مکمل شي ان شاء الله